د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام، راولید ته ښه راغلاست. ملا عبدالغني برادر د طالبانو د هغه مشرانو نه چې ویل کېدل سولې ته تمایل لري، په دې باور درلود چې افغان حکومت سره خبرې اترې وشي او ویل کېږي چې په همدې خاطر د پاکستان د حکومت د خوا نه ونیول شو. څه کم دغه 9 کاله د په زندان کې تیر کړل. بالاخره اوس خوشي شو کله چې خلیلزاد راغی او د خبرو دغه سلسلې شروع شولې. ویل کېږي چې د دې په خواهش باندې ملا برادر خوشي شو. اوس د ځینې ناتایج شوي راپورونو په اساس د افغانستان حکومت غواړي چې راتلونکې هفته کې د پاکستان نه ملا برادر غواړي چې افغانستان ته راشي، دلته واوسي. نو زمونږ بحث په همدې باندې دی چې په دغه وخت کې د ملا برادر خوشي کېدل یوازې د سولې موضوع که نه نور مسایلو سره دلته څه ارتباط لري او د هغه په خوا کې د ونډه او نقش او رول په سوله کې په دې اوس وخت کې څومره کېدی شي. په هغې وخت کې چې د ډېر زیات موثریت درلود، ټول رهبرۍ سره اشنا او په هغې وخت کې د خوشي نه شو کړل. لیکن اوس چې ډېر وخت تېر شوی دی، یو نوې طبقه، یو نوې ډله د طالبانو رهبري په لاس کې اخیسته ده. اوس د ده خوشي کېدل به څومره اغېزمن وي، په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي مولوي صاحب عبدالرحمن رحماني د ولسي جرګې غړی، زمونږ بل ملګری دی ښاغلی قاضي محمد حسن اخیار سیاست شنونکی، او زمونږ دریم ملګری دی ښاغلی اسحاق قطمر سیاست شنونکی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. اخیار صاحب که بحث تاسو نه شروع کړو، تقریبا 9 کاله ملا عبدالغني برادر په زندان کې و. د دې مطلب دا هم دی دا چې په رواني لحاظ باندې او په ذهني لحاظ باندې او دا ځکه یو وخت ویل کېدل چې بیخي خبرو کولو یعنې ډېر بد حالت کې شکنجه شوی دی، یوازې ساتل شوی دی. هغه بحث کله یو ختم کړي، خو د جریاناتو نه خو لرې ساتل شوی دی، په زندان کې و. دا ملا عمر شو، د هغه نه وروسته نوې رهبري راغله، هغه هم اوس بیا تبدیل شوله، اوس ملا هیبت الله رهبر دی، داعش رامنځته شو، ډېرې قصې رامنځته شوي دي، ډېر تحولات راغلي دي. د ده راخوشي کېدل او د ده اوس طالبانو کې نفوذ او اغېزه څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملا عبدالغني برادر په هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې حاکمان وو، سره د دې چې د په رسمي توګه وزیر نه و، خو د ده صلاحیتونه، د ده اختیارات او د ده شان د ډېرو وزیرانو نه پورته و. د سقوط نه وروسته هم دی په حقیقت کې د طالبانو عمومي مشر په حقیقت کې دی و، ځکه چې محمد عمر مجاهد تاسو خبره چې هغه پټ و، هغه په مخفي و، د عامه انظار نه پناه و او د هغه ته لاسرسی ډېر سخت و، د هغه نه قومنده اخیسته، د هغه نه هدایت اخیسته ډېر سخت و. نو په حقیقت کې تر څو پورې چې دی آزاد و، د طالبانو مشرتابه د تمام اختیاراتو سره دی مشر و. وروسته چې دی اسیر شو، نو تاسو خبرې چې ډېر کیسې پکې را پیدا شوې. د محمد عمر مجاهد مړینه پکې رامنځته شوه، بیا هغه افشا شوه. بیا وروسته ملا اختر محمد منصور چې د ملا برادر د اسارت نه وروسته بیا اختر محمد منصور دغه صحنې ته راووته. بیا په حقیقت کې دی د طالبانو مشر و. وروسته خو بیا رسمي مشر شو. په حقیقت کې چې ادیار ناونه هم د عبدالغني برادر نه وروسته هغه ته زمینه برابره شوه. اجرایي کارونه ده سره ډېر زیات تقریبا اختیارات د مغه سره وو. ډېر کم مواردو کې چې ډېر حاد مسایل به وو، به ملا محمد مجاهد ته پیغام استوه که د هغه د یو شخص په واسطه باندې هغه پیغام به 3 میاشتو کې به د هغه ځواب بیرته راته. یعنې طالبان نه غوښتل چې ډېر مهمه مسایل چې نه وي په نور مواردو کې هغه را پیدا کړي، هغه ته زحمت ورکړي. غون کارونه ملا برادر وروسته اختر محمد منصور کوي. اوس ملا برادر د په قوي ګمان په 1900
نه اتیا په دهم په 14 باندې دغه وخت کې بندي شو. نو تر نو اوس پورې تقریبا څه کم خبره څه کم نه کانه شو. په دې وخت کې د جنایت نه خبره ستل شوې ده، تعذيب شوی، شکنجه شوی ده. څومره چې زه خبرې یو 3 کال وړاندې د افغانستان حکومت د دې خوشکدو غوښتنه وکړه، به د دې د هیئت ورغی ورته د پاکستان حکومت، افغان هیئت د پاکستان حکومت نه وغوښتل چې دا راخوشي کړي، خو د پاکستان حکومت به ورته ویل چې هغه نه غواړي تاسو سره وګوري. د افغان هیئت ټینګار دا چې نه تاسو موږ ورته نه مخ کوئ. بیا اخر د دې ځنه یو هیئت ورغی د سره مخ کړه شو. هغه هیئت غړي ماته کیسه وکړه چې موږ ورغلو یو نیمه دقیقه 2 دقیقې به د په خوا کې وو، د نه سره سلیمه شو وکړه، نه سره خبره وکړه، د ناستو چې 2 خبرې مونږ کړې. بیا وضعیت مو خنو وضعیت خنو پریشان غوندي مسترب غوندي وو. موږ د راکتل د خبره مونږ کړه. وروسته بیا د هیئت بیرته تر راغی. وروسته څومره ما واورید د مختلفو سرچینو نه د افغان حکومت دغه پیشنهاد د پاکستان حکومت دغه ته رسولی و چې تا به آزاد خو ته به افغانستان ته لاړ شي. دا خبره په ډېر جدیت سره رد کړې وه چې زه افغانستان ته نه ځم. د افغانستان د حکومت په سوري کې د ژوند نه ماته د زندان بهتره ده. بیا وروسته هم د پاکستان حکومت هغه باندې ځینې په مشروط خوشي کوه، هغه شرایط دغه دپاره د قبول وړ نه وو. د هغې نه وروسته هم د تعذیب څخه شکنجه شو. خوشي کېده نه خوشي کېده څنګه و څنګه نه کېده هغه خو بېل بحث دی. لیکن اوس خو ګوره اختر منصور هم داسې یو کس چې مذاکرات او خبرو اترو باندې باور هم درلوده، وړتیا هم درلودله. اوس اختر منصور هم نشته دی، ملا عمر هم نشته دی چې د طالبانو داسې یو رهبر و چې یو کرزماتیک شخصیت و چې هره خبره طالبانو په هر ترتیب قبلولم. اوس دغه نوې د رهبرۍ د نوي کسان چې دي، یو تعداد نور کسان هم صحنې نه وتي، طیب آغا وتی دی، بل خواته دی، یو تعداد نور مخالفتونه دي، غني او عبدالرزاق او یو ډله ملا رسول و دی چې دي د رهبرۍ نه بیل شوي دي. په دغه اوسني وضعیت کې د راتګ په هر ترتیب د یو کس په توګه چې د ملا عمر نه وروسته دویم کس و، دا ټول کسان دا څوک چې مرور دي، خفه دي، بیرون دي، دننه دي، دا به بیرته د یو ځای کېدو چانس پیدا شي که نه د نور غیر مؤثر شوی دی. د ده رول څنګه ګڼئ؟ دا اوس په دې اوس وخت کې څنګه ګڼئ؟ زه پیشبیني نشم کوی، خو هغه څه چې د صحي وضعیت ته په کتو 9 کاله ډېره موده ده چې د صف نه جدا پاتې شوی ده. د طالبانو په صف کې ډېر قوي تغییرات راغلي دي، ډېر نوي ځوانان واک ته رسېدلي دي. هغه د طالبانو د رهبرۍ مشران چې ما پېژنده په دې کې وزیران او اختیار ورسره اکثریت یا سپین ږیري شوي دي یا تجرید شوي دي. واک نوو ځوانانو واک د نوو ځوانانو په لاس کې ده. نو او یو شی چې واقعیت دغه ده چې موږ اختر محمد وبخښئ موږ عبدالغني برادر اوس د طالبان په منځ کې د هماغسې دغه نه برخمن ده، محبوبیت او احترام نه برخمن ده. توب هغه خو استعفا کړې ده یا خفه ده، ناراضه ده. ځینې کسان موږ عبدالرزاق او څوک دوی خو د طالبانو په صف کې اوس تجرید شوي ځکه دي چې د هغه په باور دوی د پاکستان سره ډېر نږدې دي، د پاکستان د حکومت نه اطاعت کوي. فرهنګ ما په دې حدس او تخمین مې دا ده چې که د دې صحت اجازه ورکړي ورته د پاکستان حکومت سره د چې دا خو په ظاهر آزاد ده، خو ګمان نه کوي چې د بیا هغه ازادي ولري چې د په تمامه معنا باندې خپلواک وي، خود مختار دی، د پخوا په څېر باندې چې هر څه وغواړي هغه وکړي شي. دا ناممکنه ده چې د پاکستان د احسان د سړی دومره آزاد شي چې هېڅ کنټرول دې پرې نه وي. ګمان کوم چې دا پوښتنه وخت غواړي. اوس دوه نور اپشن هم دي، دوه نور دغه هم دي. د افغانستان حکومت ویل کېږي داسې راپورونه شته دی چې غواړي ملا برادر راشي افغانستان ته، او داسې هم ویل کېږي چې خپله طالبان دا تمایل لري چې ملا برادر قطر ته لاړ شي. پاکستان کې خو وجود تاسو په خول 9 کاله بند تیر کړي وو او د هغې نه وروسته اوس بیا عیسی چېرته پرېږدي چې په خپل ابتکار د سیاستو کې او فعالیتو کې.
بدون بیا وروسته یو شی چې ورته اشاره کوم هغه ده چې افغانستان ته په قوي ګمان نه راځي. کراته د 15 کال مخکې خوشی کېده. راځي که نه راځي، 15 کال مخکې اوس سره ډېر فرق لري. راځي او که نه راځي بیل بحث دی، خو که راشي زیات به موثري، قطر کې به زیات موثري. افغانستان حکومت ولې غواړي چې دلته راشي؟ افغانستان حکومت نه یوازې امریکایان غواړي چې دلته راشي، نو افغانستان حکومت یې ځکه غواړي. جناب مولوی صاحب در این خب برای زمانی رهایی ملا برادر که یکی از رهبرهای عمده طالبان است، خب چی نقش در صلح داشته، میتونه یا نمیتونه؟ اخیار صاحب گفتن که 9 سالی آدم فاصله داشت با جریاناتی از فلحاظ توقع زیاده یک طبقه جدید، یک نسل جدید به رهبری طالبان رسیدم. پس یعنی چرا پاکستان حاضر شد؟ آیا جز یک معامله است؟ جریانات دیگه هم وجود داره. از یک طرف کشته شدن عبدالرازق قماندان امنیه قندهار، از جانب دیگه گفتگوها و صحبت‌های خلیلزاد، رفت آمدهای خلیلزاد به نام صلح گفتگو. چی فکر میکنین این واقعیت با هم رابطه دارن؟ یعنی رهایی از آیا جزء از شرایط کارهای دیگی بود، مثلا کشته شدن عبدالرازق و یا گفتگوی صلح و مذاکره؟ چی فکر میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بر شما جناب زواک صاحب، جناب اتمر صاحب، حقیار صاحب، همکارای تکنیک و بیننده های برنامه‌تان، ما بارها از همین میز مدور و از دیگه میزها بلکه دیگه مبصرین و صاحب نظران همین گپ اظهار داشتیم که کلید جنگ و صلح افغانستان به دست خود افغانان نیست، این به دست بیرونی ها بوده. وقتی که ملا برادر سر قدرت بود، چنانچه که اختیار صاحب گفتن، یعنی تماما قوات های اجرایی طالب ها زیر نظر ملا برادر بود. یک محاذ بسیار قوی هم خودش داشت که در حوزه جنوب غرب همه قماندان ها و شاگردایشان بودن. در اون وقت هم این آدم تمایل به صلح داشت. خب حال کشور پاکستان که میزبانی را داشت و آمریکایی که تاکید میکرد که اینها باید در محبس باشه، از کوټه گرفته میشه و برده میشه در کراچی، از کراچی برده میشه در پشاور، از پشاور در کجا، این چند زندان در طی 9 سال سپری میکنه از یک جای به جای دیگری. خب در اون وقت تمایل به صلح داشت. اگر آمریکا در صلح افغانستان صادقانه عمل میکرد، هر کسی از مشران و بزرگان طالبان تمایل به صلح می داشت، باید تحت شرایط خودش که بله با این شرایط شما با حکومت افغانستان صلح بکنید، در اون وقت باید زمینه را برای رهاییش وقت گرفتار کرده بود مساعد میساخت. بعد از گرفتاری که آوازه مرگ ملا عمر میشه، یعنی بلا شک وقتی که دو رهبر که یکش مثال قوت اجرایی داره، دیگرش هم خطوط اساسی را تعیین میکنه، هر دویشون از صحنه دور میشه، یک پراگندگی بزرگ در محاذ طالبان آمد، اختلافات در بین خودشون آمد. کسایی که به عنوان قماندانای زون نبودن اونا در رأس آمد که اختلافات دیدین در بین منصور و در بین هیبت الله و بالاخره در بین خود اینها اختلافات بزرگ بروز کرد. قوتها را به یک قوت را به چندین قوتهای خرد و کوچک تقسیم کرد که بالاخره این زمینه مساعد شد تا یک جریان‌های دیگری هم بیاد. تا 2005 2007 2008 نه جریان‌های دیگری بود، نه هم بعد از 2014 و 15 به نام داعش کسی در اینجا بود یا جریان بود. همه این پروژه ها بود که باید تا می حد را برسه که در چی وقت و به خاطر چی ملا برادر رها شد. ملا برادر تنها نیست، چند تای دیگری هم هستن، کسایی بودن که اونها هم یعنی خط مشیشان اعتدال بود که باید با افغان ها صلح شود. بالاخره هدف سوال ما است که آیا ملا برادر به خاطر صلح رها شده؟ بله، آیا جزء معامله است که با وقایع دیگه مثلا قتل عبدالرازق ارتباط داره؟ سر این مطلب می آمدیم. من فکر نکنم که گرچه صلح خواسته الله هست که صلح را خداوند خیر گفته. ملت هایی که از جنگ تکلیف دیدن، زجر دیدن، اونا تشنه صلح هستن. راستی هم در واقعیت تاریخ را اگر ببینیم پایان هر جنگ صلح هست، خصوصا کشور افغانستان که مردمشان در طی 17-18 سال بسیار تکلیف را دیدن، با وجود
قوت‌های خارجی که در اینجا وعده‌های صلح را آرامش را برای مردم دادن، بسیار باغ‌های سرخ و سبز را برای مردم نشان دادن، چیزهایی را نشان دادن که در همه کارهایشان یک دغل‌بازی را داشتن، جعلکاری را داشتن که صلح را آوردن نتونستن. ما خوشبین صلح هستیم، ملت هم خواستار صلح هست. اگر در اینجا خدای نخواست ما یک صحبت‌های واقعیتی را که اگر برای مردم برملا می‌سازیم، شاید اقتدار در ذهنشان چیزی دیگر بیاد، ولی به باور من این هم جزئی از پروژه ادامه جنگ افغانستان است که ملا برادر بعد از 9 سال حبسش در این وقتی که ممکن رهبری طالبان ملا برادر برای فعلا به نام ملا عبدالغنی برادر نشناسه، ممکن یک زون بسیار کوچک، یک محاذ بسیار کوچک در یک زون هست، در اونجا از شاگردا و دوستا و اعضای کسی در اونجا نباشه. این تعداد کسای دیگری که مثال ما دیدیم که در رأس وقت این همراه ملا برادر در رأس تشکیلات بودن، اونها همشون برای فعلا یا منزوی هستن از قدرت، یک تعدادشون یا مخالف هستن یا استعفا دادن یا در تجارتایشون هستن. حالا ببینیم ملا ضعیف در افغانستان هست، متوکل در افغانستان هست، اکبر آقا در افغانستان هستن. اینا کسایی هستن که در اون وقت شریکی تصمیم گیری های بزرگی بودن، هم یعنی ردیف ملا برادر بودن. خب اگر آل ملا برادر به این نیت در افغانستان انتقال داده میشه که این پروسه صلح را کمک بکنه، من نظر منفی در اینجا فکر نکنم. برای که طالبان برای فعلا هم پیش شرط های خود را داره. نه رهاییش بخاطر چی؟ گفتم که جز یک پروژه هست، یک پروژه بسیار خطرناک است. وقتی که رها میشه بعد از 9 سال به خاطر صلح، این میال یک مرد پیدا شوه که اول با پاکستان بعداً با آمریکا یک صحبت بکنن که بعد از 9 سال چرا رها میشه، و اگر شما این قصد صلح را داشتین قبل از 9 سال چرا صلح نکردین، که در وقت بدیل طالب در افغانستان، در جغرافیای افغانستان، حتی در آسیا جریان‌های جنگی دیگری نبود. آلی بدیل نه بلکه بالاتر از قوت طالب کرده به نام داعش و جریان‌های دیگری که مرموز هست که هنوز به نامشون مردم آشنا نیست. او جریان‌ها را داخل‌های سنگرهای ثابت ساختین. سیار هم نه، سنگرهای ثابت داره که همه روز از مردم سنگرگیری و سربازگیری میکنه و همه روز ببینید که چی وحشت و دهشت سر مردم خلق میکنه. اون بدلهایی هست. حالا اگر یک ملا برادر نه دههای دیگری که در زندان است در صحنه به فکر نکنه که برای زدودن داعش و یا ختم کردن جریان‌های دیگری اینها مفید باشه. پس این احتمال چقدر است که فقط یک امتیاز است که به طالبان داده شده. شما ببینید جنرال عبدالرازق کشته میشه، ذهنیت عمومی طور است که شاید امریکایی ها دست داشته باشند، ناتو دست داشته باشند، لیکن مسئولیتش طالبان قبول میکنند. درست. طالبان یعنی فقط یکی از شرایط بر ترتیب با طالبان قابل احترام است. در مقابل از یعنی یک معامله با طالبان صورت گرفته، قتل عبدالرازق و رهایی ملا برادر، این وقایعی بسیار خطرناک در طی 17 سال در افغانستان تیر شد که یک سری از این وقایعها مربوط به طالب ها نبوده. مجبوراً یک جریانی از طالب ها رو به دوش میگیره. برای چی؟ خود اینجا هم یک پروژه هست. وقتی که عبدالرزاق ختمشش، جنرال عبدالرزاق ختمشش معلوم بود در برابر بیرونی ها و از زمان آزادمنشی که در طی 5 سالی که در اونجا با عنوان فرمانده بود، نه تنها در قندهار بلکه در حوزه جنوب غرب بود و این از صلابت و از استقامت و از استقلالیت فکریشان کار گرفته بود که بالاخره در اونجا دشمن به او خواب خیالی که بود نتونست نفوذ بکنه، با وجودی که قوت بسیار بزرگ خارجی ها در هلمند داشت، در قندهار داشت، در کجا و کجا داشتن که اونها هم نتونستن به همون پروژه هایی که خودشان پیش بین بودن کامیاب شد. بالاخره اونها ناکام شدن. شهادت جنرال عبدالرازق یکی از برنامه های بسیار خطرناکی اگر مال بدون پرده بگم غربی ها بود. مثل عبدالرازق جنرال های دیگر قبل از ما از دست دادیم، همیشون پلانی هست که در این پلان خود غربی ها شریک است. به صراحت را بشنون و بدانن و مردم هم باید کورکورانه قضاوت نکنن، بدانن. وقتی که جنرال میلر همراهشون در صحبت هست، او 5-10 دقیقه مثال از ترور و شهادتی نمیگذره، او جان سالم از او حادثه خطرناک بیرون میکنه. این قضیه 4 سال پیش در جان جنرال داوود در قندوز شد، وقتی در تخار شد. وقتی که این قضایا با هم شباهت داره، اما جنرال میلر هم گفت که من در این حادثه هدف نبودم. وقتی که تو خبر بوده، زمانی که پیتریوس از افغانستان میرفت گفت که 2018 خونین ترین سال سر مردم افغانستان است. یک مرد چرا سوال نکرد که تو از کجا میگی؟
وقت خونین‌ترین سال هست تو چی آمادگی داری؟ تو خب با ما متحد هستی، ما رو خود زیر بال خود آورده، با عنوان اشغال سر ما خود استحکام داری، سلطه داری، پیمان امنیتی و استراتژی را از ما گرفتی. تو چی جواب میگی؟ ببینید که در این قضایا در این پروژه دست اینها هست، در آوردن ملا برادر هم دست ایناست. یک پروژه است خدا کنه که نتیجه بده. صحیح. پس اون سر صحبت بکنیم که چکونه با ترتیب رهایی ملا برادر یعنی یک چیز که بهتر شد، خوب شد، یک کسی بود که بندی بود و بله ما طرفدار هستیم باید خلاص بشه. از این من حس یک فرصت استفاده کرده میتونیم پس آن سر صحبت بکنیم. اتمار صاحب د افغانستان حکومت مخکې دا غوښتله همیشه دا غوښتله چې ملا برادر باید خوشی شي او سوله کې همکار شي، ځکه مخکې دا ویل کېدل چې دا سړی تمایل لري سولې ته، خبرو ته. ستاسو په نظر ملا برادر څه زمینه باید مساعده شي؟ اوس حقیقت صاحب ویلي چې پاکستان کې هغه خوشي وي نو هغه خوشي نه دی، د عیسائی د نظر لاندې وي. دلته راشي چې د افغانستان او د امریکایانو غوښتنه ده او که قطر ته لاړ شي چې ویل کېږي طالبان د تمایل لري چې قطر ته لاړ شي. په مننه سره ځواک صاحب تاسو ته درنو مېلمنو ته جناب رحماني صاحب او جناب اخیار صاحب او ټول لیدونکو ته نیکی هیلې او نیکی پرزونې. ملا برادر که د دې سابقه وګورو، ملا برادر د ملا بابا دوبار په وخت کې دویم کس او د دې نږدېوالی ملا بابا دوبار ته ډېر زیات و، د دې صلاحیت او د ملا بابا دوبار اوښی و. د ملا بابا دوبار خور دې ته راستوه او د دې خور ملا بابا دوبار ته راستوه، یعنې د فامیلي لحاظ هم دی ډېر نږدې سړی و په تصمیمونو کې. کله چې د طالبانو حکومت په کابل کې ړنګ شو او طالبان پاکستان ته لاړل، نو په 2010 یا 2009 کال کې دغسې حرکتونه پیدا شول یا دغسې تمایلات پیدا شول چې ګویا د افغانستان دولت غواړي چې طالبانو سره مذاکره پیل کړي. او لکه چې وویل شو، ملګرو ویلې چې ملا غني برادر یوازینی کس و چې د ملا بابا دوبار سره تماس درلوده او پیغامونه به هغې ته رسول. ملا برادر ډېر متمایل و چې د افغانستان حکومت سره مذاکرات پیل کړي، ځکه یو خو د کرزي صاحب هغه قومي ارتباط داسې و چې کرزي صاحب هم پوپلزی دی او ملا برادر هم پوپلزی دی، دوی سره بلد یو بل، یعنی د یو بل په خبره پوهېدل. د کرزي صاحب هم تلاش او هڅه دا و چې ملا برادر سره مذاکرات پیل شي او په دې وسیله یعنی کرزي په دې پوهېد شوی و چې ملا برادر خبراتو ته تمایل لري. یقینا همدغه تلاشونه ډېر زیات شو د افغانستان د حکومت لخوا په هغه وخت کې. دې خبرې نه د پاکستان استخباراتو استفاده وکړه په هغه وخت کې چې ملا برادر تمایل خود د مذاکراتو لپاره ملا برادر بندي کړ په 2010 کال کې. او دغه وخت نه تر ننه پورې لکه چې تاسو ولیدل 9 کاله یا کم زیات دی په بند کې او د پاکستان په جیل کې خو هغه سیاسي بندي ته ډېر دوی محدودیتونه او جزا او یوازیتوب دا ایس چې نه دا یوازیتوب په خپله غټه شکنجه ده. او دا خبره د اختیار صاحب زه تاییدوم چې هغه هیات چې تللی و، ځکه همدغه خبره په رسنیو کې ویل شو چې ملا برادر دغسې یو حالت کې نه دی چې خبرې جوړوي یا خبرو ته حاضر یا خبرې وشي کولی. د بله خوا نه په دغه 9 کالو کې ډېر تغییرات د طالبانو په صفوفو کې راغلي دي، په رهبري کې راغلی د ملا اختر محمد منصور وژن او بیا د ملا هیبت الله راتګ او بیا ځینې نورې ډلې ملا یعقوب، ملا مداد او ملا رسول. دغه خبرې دي چې د طالبانو په منځ کې تر یو حده پورې هغه توافق نظر لا نشته دی. خو داسې یو کس دی چې بندي کېده په هغې وخت کې هیبت الله سره هم د هماغسې روابط درلودل، ملا رسول او ملا عبدالرزاق او دغه څه چې اوس د طالبان نه خفه دي
دی سره مو هغسې روابط درلودل. یعنې دا اوس یوازینی کس دی چې هم دغه د طالبانو رهبري چې اوس حاکمه ده دې سره یعنې دی به ورته هماغه احترام لري او هم دا څوک چې ورنه خفه دي. نو د په داسې یو محور ګرې نشي بدلېدلی چې دواړو سره تماس ولري، دواړو سره خبرې وکړي. زه داسې فکر کوم جنګ خو داسې یو شی دی چې هر لحظه کې په رهبري کې، په قواده کې، په سوق الجيش په دې خبرو کې تغیرات راځي. خو بلا برادر هغسې موقف کې اوس نه دی لکه چې 9 کاله مخکې و. کېدای شي دغه روابط بیرته دوی د وخت په تېرېدلو سره بیرته دغه روابط ژوندي وساتي. لیکن بیرته راځو دې بلې خبرې ته چې د خلیلزاد هڅې د پاکستان ځینې غوښتنه او پاکستان هم دلته بیا یو بل قطعه ولوبوله او هغه قطعه دا دی چې حد اقل امریکا ته وایي چې دا زموږ همکاري دی. دغسې همکاري چې د دې سړي د جوړېږي. صحیح. داسې همکاري چې د سړي نه څه نه جوړېږي. څه نه جوړېږي، لیکن په دې نوم چې تاسو همیشه غوښتل ستاسو په احترام احیانا د عبدالرازق قتل د دې خبرې سره پیوند ولري. داسې یو کار چې د ده نه څه نه جوړېږي د هغه په بدل کې خپل یو ستر مخالف د منځه ویوړه. یقینا اوس تاسو وګورئ د افغانستان ولسمشر دا خبره هلته په ډاګه ویل په قطار کې چې موږ د پاکستان نه غواړو چې موږ ته قاتلین د دې خبرې راکړي. لیکن داسې ونه ویل چې که پاکستان رانکړي موږ څه کوو. خو د خلکو ذهنیتونه آرامول دپاره خو به څه وایي دا خبره رسما پاکستان سره ول نه مطرح کوي. کله چې پېښور کې مکتب باندې حمله وشوله د پاکستان لوی رئیس راغی کابل کې کېناسته، امې په هغه کسانو چې شک درلود د افغانستان په حکومت بمباري وکړله، وی وجل او څه ونیول، وی وړلې ځان سره. او منګه فقط کینو دلته خو نو خبرې او عمل خو سره دا فرق دی. ولنډه د منو د مين وروسته بحث ته ادامه ورکوو.